बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې په دوستانو نوخار کې ډیر زیات ظلم شوی دی زیاتې شوی دی ظلم بربریت او جاهلیت یو داسې داستان مخه تر غلې دی چې یو پلار ظالم درو بچو په مخ کې وته مور حلاله کی او هغه نه بعد هغه نه فرار شي د بچو اخر خپل مور مدد ولی نشو کول دوستانو د باره کې ټول معلومات دی ویډیو کې شریکام او کته تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دی هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټلې نشان دی وای ترڅو مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سم ملای شي دوستانو د واقعیا د نوخر دا چې درو بچو په مخ کې چې ایوی لور پکې عمر ولس کالو هغه ماشوم په مخ کې هغه لور په مخ کې هغه مور قتل شوله دومره زیاتې بے دردی سره چې هغه په مخ کې مور ته په ماری باندې چړې تیر کړه اور حلاله کې اور هغه نه بعد هغه نه فرار شو اخر دا کا ذهني مریضو خپل بچو ته دغه س اذیت ورکول غواړو ویل چې یو بچي په مخ کې چې مور حلاليږي نو هغه بچو په زړه باندې بستريږي هغه مور په زړه باندې بستريږي څوک چې پرتا دا ور الله خوندې حلالي اور بچي وته ګوري او بچي دومره بے واسطه دي چې خپل مور مدد نشي کول ویل چې هغه بلار ظالم د بچي تړلی په پړو تړلی چې ته صرف دا وګوري چې دوی مور سره څومره زیات ظلم کوم دوستانو دا کسان چې د مونږ معاشري ناسور دي داسې کسانو ته قرار واقع سزا ملويدل پکار ده ولې کوم مونږ د ملک انصاف په ټایم باندې ملا شو ولې چې دا وړه چې دي دا د مونږ ملک مستقبل دي او دا مستقبل چاته اجازه دي چیز نشته بار ملکونو کې چې کله مور پلار ماشوم تربيت نشي کول نو حکومت چې دا هغه نه هغه وړه واخلي او هغه تربيت بل چاته ور کی چې دوی تربيت به تاسو کوي او هغه باندې یو چیک اینڈ بیلانس وي او دلته چې یو پلار دومره ظالم شي چې خپل لور په مخ کې پیغلی لور په مخ کې هغه ته مور للی نو څه سبق ورکړي داسې خو موږ د معاشره کې ذهني مریضان به پیدا کیږي دوستانو د باره کې تاسو سره د کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور وکړئ والسلام